د زنانو په میاس کې جنگ جګړه نو راغله خواخي او انګور. نن سبا چې هر یو کور ته وګوري خواخي او انګور یو بل کې لاس ور کړی د یو بل نن سر راکاږي. دا څه وجه ده؟ قاضي سے فرمایي د صحابه په دور کې په یو کور کې د خواخي او د انګور په میاس کې جګړه نه راغله. دا غي وجه څه ده؟ چې کله زه کتابونه وګورم ماته نظر راځي په دیهاتو کې اوسیدونکي یو زنانا یو غریب زنانا چې د کور نه لور رخصتیږي لور ته نصیحتونه کوي ورته وی لوري ته خو پردي کور ته روانه یې پردي کور دی خو چې الته لړه شي د خپل د خاون په مزاج باندې بزان پوهه چې ستا د خاون مزاج څه دی. لوري توبه د خاون په مزاج ځان پوهه او زندگی به د خاون په مزاج باندې تیرې چې تو د خاون په مزاج باندې چلےږي استا په کور کې به جنگ جګړه ناراض ځکه به د صحابه په کور کې به جنگ جګړه خواخي او انګور د صحابه په دور کې چرته نه دي جنگېدل. هغه به دا نصیحتونه کول مخ کې وره مونږ وایو زما لور ډاکټر جوړیږي زما لور فلاں ځای کې فلاں کالج کې فلاں یونیورسيټي کې فلاں اسکول کې سبق کوي. اے د کوهات خلکو ما ته وایي د صحابه په دور کې کومه یونیورسيټي و د صحابه په دور کې کوم یو کالج و د صحابه په دور کې کوم یو اسکول و چې هغه زندگی دا سه تیرې ده. داغي په زندګۍ کې اسکول کالج یونیورسيټي نه و داغي په زندګۍ کې قران او قران هغه د قران نه سبق اخسته. مور بلور ته لوري ته پردي کور ته روانه لہذا خیال بساته د خاون په مزاج بزان پوهه کې چې څنګه خاون دې سخوخي اک شانته به زندگی تیرې مخ کې وره. دا د صحابه دور دی په دیهاتو کې اوسیدونکي او زنانا خپل لور ته وي اے لوري ګوره خیال بساته استاد خاون با تکلیف نه او ټول ورځ به کار مزدوري کړي ستړي براغلي تو چې کله جاړو لګي چې خاون دې راشي بیا به جاړو نه لګي چې خاون دې راشي لوخي به نه انځي چې خاون دې راشي د کور کار بنه کې ولې سوجدا چې ستا خاون به په تکلیف کې مزدوري وکړي چې راشي چې آرام وکړي اسنه چې دغه کې ټیم کې تا د لوخو تنگار شروع کړي او استاد لوخو په تنگار باندې اسنه چې استاد خاون استاد نزله مات شي. او نن خو مونږ زړونه ماتو د الله په عزت مې د قسم وي زړونه ماتو خخ خلک زړونه ماتي چاته د سړی لحاظ نشته. راشه زمانه تاسو کې په منځونو مدو کېږي په حجونو مدو کېږي په جهاد مدو کېږي په تبلیغ مدو کېږي په تلاوت مدو کېږي چې تو زړه ماته خلق زړه ماتي هیڅ پروا نشته نو ټینشن نو پرابلم باڑ میں جائے بل کسته پس مکه کې لړ شي خو چې زما لار جوړ شي زما کور جوړ شي. خلق زړه ماتي صحابه به زړه جوړول زکه به جنگونه نو مور لور ته وای مورې لورې خیال بساته خاوند په تکلیف کې راشي دغه ټیم کې به جاړو نه لګي کار بنه کې لوخي بنه انځي چې اسنه چې استانه د خاوند زړه مات او مخ کې وره ورته وی لورې چې خاوند راغی ود شو کارغر هغه په دیوال باندې کېناسته لاس په ورته نه ټبه دي کارغه ته आवाज نه کې وړو کې ونده کې کانه به اوچت کې چې استا په आवाज باندې خاوند خوب خراب نشي. دا تعلیم په کوم یونیورسيټي کې ورکړې شو؟ دا تعلیم ماته قران راکړي د خاوند د سره خیال کې خودل مخ کې ډېر نصيحتونه دي چې د دې شی به خیال ساتي اخره کې وره اخره کې چې ټول نصيحتونه د صحابه دور دی یو زنانه خپل لور ته کوي چې لورې ودیږي ورته وی لورې کو تا د خاوند خیال کې نه خودو
سړی ډیر غیرتی دی، تا د خاوند د کور نه وباس، داسې به نه کوي چې تا به د کور نه وباسي. ولې وجه څه ده؟ په دغه کې کور کې ځناور هم اوسېږي، په دغه کې کور کې ګډې بیزي هم اوسېږي، ستا خاوند به ساتلي. خو یاد وساته تو به د خاوند د زړه نه وځې، لہذا ای لورې د خاوند په کور کې مه اوسېږه، بلکې د خاوند په زړه کې اوسېږه. او موږ نن سبا کورونو ته ګورو، دې ته ګورو چې یاره لور مې بل کور ته لاړه، کوټې ورله ښکلې جوړه کړې ده کو نه ده جوړه کړې، ګاډې ورته ودرولې دي کو نه دي ودرولې، دا فکر هم نه دی کړی چې په پردي کور کې زما لور د موس خیال ساتي او کو نه ساتي، تلاوت کوي او کو نه کوي، د دې شي هیڅ فکر نشته. ځکه د صحابو زندګۍ کې جګړې نه وې، جنګونه نه وو، رحماء بینهم اشداء علی الکفار. الله رب العزت دې د حضور صلی الله علیه وسلم په خوږه زندګۍ باندې او د قرآن په دې نصیحتونو باندې الله اول مالا او د هغې نه بعد تاسو له د عمل کولو توفیق راکړي، زندگی باقی، ملاقات باقی، یار زندہ، صحبت باقی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.